اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن مو ټول علما اپر کوروم مدرسه جعفریه کې مرکز کې رجامه شو، میټینګ وشو، اخ تناظر کې یو کانفرنس کیږي. د هغه دا دی چې د کوم حال یا واقعیات کیږي دغې ضلع کې چې هغه امن خرپولې دپاره رول د ادا کوي. کله روډو باندې واقعیات کیږي، کله توهین مذهب کیږي، کله بلې هغه سره عنوان سره چې هغه وجې نه د امن خرپیږي. نو دې وجې نه ټوله ضلع متاثره کیږي او ضلع څه متاثره شي، ټولې ضلع کې څومره کسان دي هغه متاثر کیږي. دا نه دی چې صرف اپر کوروم متاثر کیږي، لوور کوروم متاثر کیږي، سنټر کوروم متاثر کیږي. او دغو ټولو واقعاتو کې که تاسو وکسوئ کوم توقعات چې مو حکومت نه دي، هغه توقعات حکومت نه پوره کیږي نه. حکومت نه ټول نه غټ توقع دا دی چې روډ تعلق لري حکومت سره. مو حیران پاتې کیږو چې کوم روډ باندې حکومت اندسې نه څه خلک اندسې راوځي، بیا قاتل شي، مړه شي، اندغو روډو باندې حکومت کنویه وکړي، خال بیا یي او بیا مړ کیږي. دا ډېر غټ سوال یې نشان نه دی چې کنویه کې تو سره څه کله خال څي بیا تو سره مړ کیږي ویلې، قتلیږي ویلې. دې مطلب خو دا شو چې کنویه څه معنا نه لري، حکومت سیکیورټي څه معنا نه لري. الحمدلله نن دی باندې که شیعه دیا متفق شوي دي، که سنیان دیا دی باندې رسیدلی دي چې دا واقعات حکومت په سرپرستی کې کیږي او تحفظ نه میلاویږي. نو مو دغه حکومت نه حیران یو چې بیا تو ذمه چی دی، تو فریضه چی دی چې ته نن دوره زیات ناکام شوی امن قایمولې کې. مو د داسې یو چې کسه یو بهترین ایدي حل دغه دی چې پکار دی که حکومت نشي کوی، شیعه سنی مل کر پکار دی هغه خپلو منځو کې کینی، شیعه مشران، سنیانو مشران، او دې کې شیعه علما، سنی علما پکار دی هغه کینی. د سوره مسایل دي، که هغه مو ځمکو مسایل دي، که هغه نور مسایل دي، هغه مذهبي مقدسات او توهین مسایل دي، پکار دی هغه باندې مو کینی والای حمل تیار وکړو دغې علاقې دپاره. ایدي کسه دي متفایدې دا دي چې دیر په امن قایمان دي شي زرسه کیږي. زه به داسې صفا الفاظو کې وایم چې موږ ته کوم حکومتي کسان راځي، که هغه ډي سي ګان دي، سي ګان دي، که هغه برګیډیر کرنیلان دي، هغه یې موږ ټمپرري ولمه نه دي، دغې علاقې باشندګان نه دي، هغه ډېر کم ټایمه پورې دلته پاتې کیږي. هغوی خپل ټینیور پوره کړي، هغوی خپل پروموشن دپاره خپل اهدافو ته ځان رسوي، هغه د نه واپس سي. نه دا علاقې مو سره تعلق لري، دي اصلي باشندګان مو یو، پیدایشي مو همدلته دی، مو مرګه پورې دا علاقه دی. نو دا لکه ساتای داسې نه شي، ساتای دا شي چې موږ خپلو منځو کې دا ډیلیګیشن وي. زه حیران پاتې یم د حکومت ته چې هغه شیعه سني ته نه پرېږدي، سني شیعه ته نه پرېږدي، چې هغوی خپلو منځو کې ډیلیګیشن وشي. او بیا یو افسوس دغه ځای کې زه کوم چې چېرته واقعه کیږي، هغې واقعې کې حقیقت مکمل پټیږي. لکه زه مثال در کوم چې کومه واقعه د مقبله والا شوي دی، دې واقعې کې حقیقت یو څه او څومره څه میډیا باندې، سوشل میډیا باندې خلک ګڼوي یا ځنه بیانات ورکوي، پوسټونه ورکوي، دا مکمل منګړت جھوټي بیاناتو باندې مبني دي. اول خو دا چې د کومه واقعه شوي وه، ټولو نه اول څه دې واقعې ته رسایي کړي دی، انجمن والا کسان، سکرټري صاحب، تحریک والا کسان مو مشران وی رغلي دي، زخمیان یې وچات کړي دي، نورو کسانو ته پناه ور کړي دی، او هغه نه علاوه مړي چې کومه دی هغه ته هسپتال ته بتلي دي، او څومره ښه طریقې سره ډیل کړی دی دا شی. او میډیا کې نن ورځې پورې درویغو بیانات کیږي چې تربګۍ وسیوالي دي، خونو ته کوم نوتلي دي هغه یې مړه کړي دي. بچي والا بیان چې کوم یو بچی و چې هغه انجمن ته راغللو، هغه بچی انجمن بیا ښه طریقې سره هغوی مشر ته سلیم خان ته حواله کړلو. بعد کې سلیم خان اجي محترم بیان راغللو، هغه بیان هم ایمو دغو کسانو، شدت پسندو کسانو، اهل سنت کې شته دي معتدل کسان، هغوی برداشت نشو کوی، هغوی هغه ته مطلب بد رټویله. حقیقت د حقیقت پټیږي نه. خو زه داسې یم چې کسه ایدي بهترین سلوشن دا دی، حل یې دا دی چې حکومت نن مو کسو ناکام شوی دی، بھرپور انداز کې حکومت ناکام شوی دی، که هغه سیول انتظامیه دی، که هغه میلیټري انتظامیه دی، ته ناکام شوی، خپلې ناکامۍ اعتراف وکړه. او زه د قسم چې علاقې کې ورځې نه بله ورځ ته بدګماني، سوء ظن خلکو کې زیاتیږي. تو وکسه وزیرستان کې حکومت سره خلک څه کوي؟ زه داسې یم چې کسه هغې ورځ نه تاسو وډر شوئ چې دغه ځای کې وزیرستان غوندې حالات تاسو ته جوړ شي، چې بیا حکومت دلته بهر روتی نه شي. تو ته خو دوره امن دی چې مطلب سیکیورټي فورسز ته هر چا ته ښه طریقې سره ازادانه تاسو ګرځېدای شوئ. نن تاسو نه ورځې نه بله ورځ ته جوانان د بدزن کیږي، بدګماني زیاتیږي،
زه داسې هم څه کسه داسې ورېځه به راځي چې بیا دغه علاقې کې بیا سیکیورټي فورسز کیدای شي ازاد نه وګرځېږي ویلې جوانانو کې د جذبه زیاتېږي جوانانو بدګماني د زیاتېږي بد اعتمادي د زیاتېږي حکومت او ریاست ته پکار دی چې هغه د مور او پلار کردار وکړي والدینو کردار ادا کړي هغه حکومت کردار ادا کړي هغه فریق عامه جوړېږي هغه پکار دی صحیح طریقې سره کردار ادا کړي نن روډ دی ویلې سیف نه دی ډېر عجیبه خبره نه دی روډ ته جوړوي ته روډ نگرانی ته کوي روډ دی ته څه لاس کې نن سو روډ حکومت ته پکار دی سنی ته سیف کی تری منگل نوانیسا مقبل نوانیسا ساده پوری تی شیاتا تی هر فریق ته سیف کا دای تو ذمہ داری ده ای روډ چوک سوال نه کوي روډ هر چی ته سیفی محفوظ وي مود سیایو څه مخکې د دینه څه علاقې کې خلکو جذبات نور زیات شي هغه جذبات او بنیاد باندې یو داسې کار وشي یو داسې جنگ پیش خیمه جوړه شي چې هغه جنگ دغه علاقې دپاره نسور وګرځېږي نقصان واقع شي مو اهل سنت کوم مشران دي کوم څه معتدل مشران دي کوم څه علما دي هغوی ته کسه گزارش کوو چې مخکې د دې نه څه حالات بیا ما او تاسو لاس نه وځي بیا حالات جنگ صورت اختیار کی بیا ما او تاسو افسوس کوو بیا څه نن د څو کسان مړه شوي دي بیا هغه په ځای سینکړو کسان مړ کېږي نن ما او تاسو لاس کې دی خبره د لاس کې خبره پکار دی مو پښتو کې یو لاس ګنډه پکار خولې ته یو نه وړلی شي کسه نن داسې نه دی څه اپر کوروم کې بس تو که لیاره بند شوي دی ځنه کسان لیارې کې دي تو دا وایي څه اپر کوروم کې مثال خلک یا لوږو نه تندو نه مړ کېږي نه الحمدلله وسایل شته دي هر څه شته دي داسې نه دا علاقه بھرپور ذخایرو نه ډاکه دی مو 2007 جنګو حالات لیدلي چې هغې کې 3-4 سال لیاره بند وه د علاقې نه خو چوک چو بسل نه دي اپر کوروم نه شیا ختم نه دي شوي نه چوک شیا دغې علاقې نه ختموی شي نه سني ختمېدای شي خو دا دی څه غریب سړی ورکې مړ کېږي دا دی څه مظلوم کسان ورکې مړ کېږي دا دی څه نهتې کسان ورکې مړ کېږي بې ګناه کسان ورکې مړ کېږي زه یو افسوس دا کوم کسه کله څه اپر کوروم کې اهل سنت مړ کېږي دي باندې یقین وساته چې موږ شیاو څوره شیا دي که علما دي که مشران دي هغوی اظهار افسوس کړی دی مو یې مذمت کړی دی شدت پسند کسان پڅېږي انچون سم ویایو څه لوور کوروم کې چې تاسو سنی مړ کېږي یا شیا مړ کېږي شیا ته چوک لاس پکار دی څه بھرپور دی په خلاف مزاحمت وشي او مزاحمت وشي اندې شي ذرې سره امن قایم کېدای شي مو امن طرف ته تللی شو پروردګار علم دی مو دغه علاقه د امن ګهوره وګرځوي والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ